د شیخ ادریس صاحب خبره حیان صاحب وکړله، یوازې د پاکستان عالم نه و، په دې وخت کې رپورټ دا دی چې په ټوله ایشیا کې د ده چې څومره شاګردان دي او د ده چې څومره حلقه درس دی داسې محدث په ټوله ایشیا کې نه و. یعنې په یو وخت کې چې 3,000 طالبانو ته یو سړی درس ورکوي او د ده شاګردان دا په لکونو د افغانستانه پورې، د بنګلادیشه پورې، د بلوچستانه پورې، حتی تر خلیجي ممالکو پورې دومره په لکونو د شاګردان پیدا کړي او د ده یینه کې قرآن او حدیث شاربل شوی و. خو ظالمانو هغه یینه چې قرآن پکې او حدیث پکې شاربل شوي و او ټول عمر یې د قرآن او د حدیث درس ورکړی و، هغه یینه دی د چارسدې په خاوره باندې توی کړله. هغه خوله چې ټول عمر د هغې نه قال الله قال رسول الله وتی، ټول عمر بخاري مسلم نن تاسو په تصویر کې وکتل چې هغه خوله په یینو باندې سره ده. دلته خو هندو نه دی راغلی، دلته خو سیک نه دی راغلی، دا کار هم یو مسلمان و. دونه درنده‌توب ته موږ لاړو. په 1998 کې سویزرلینډ په یو ښار کې د یهودو یوه جرګه وشوله. د ټولې دنیا چیده سکالران 300 یهود په هغې کې شریک وو او ډېرې ورځې هغې دا جرګه کوله چې اسلام به څنګه ختموو. په 1900 دستاویزو باندې مشتمل یو ډراپ هغې تیار دی او په هغې کې ډېرې خبرې دي، مدرسې هم په نښه کړې، ملا هم په نښه کړی دی. یو خبره هغې دا کړې ده چې د اسلام د ختمولو دپاره یو لار دا ده چې د دې امت او د مسلمانانو نوجوان ځان سره راونیسئ او هغه بېلارې کړئ او په خپل سب کې ودروئ، په نوجوان محنت وکړئ. نوجوان یې ولې ټارګټ کړ؟ هغې دا وایي چې دا بوډاګان مه چیړئ، د بوډاګانو دماغ او ذهنونه وچ دي، په دې کې نوې خبره نه زیږي. حقه زړه خبره ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بوډا دې پرېښودلو ته تیار نه دی. څو پورې چې نوجوان دی د هغې ذهن تازه دی، هغه اثر قبلی، هر نظریه، هر عقیده، هر سوچ چې د نوجوان په دماغو کې واچي نو هغه قبلی، نو ځکه نوجوان دی ټارګټ کړو. دویمه خبره دی دا کوي چې نوجوان دی وخت کې د اسلامي دنیا اکثریتی آبادی ده، زیاته آبادی ده د چا ده؟ په نوجوان مشتمله ده. اقوام متحده د هغې یو اداره ده د اعداد و شماریات، هغې د نوجوان تعریف کړی چې نوجوان چاته وایي. نو هغې وایي د 18 کالو نه واخله د 25 کالو پورې دا نوجوان دی. نو په دغه تعریف په بنیاد باندې په پاکستان کې 25% نوجوان دی. دویم تعریف کوي چې د 18 نه تر 13 کالو پورې دا نوجوان دی. نو بیا دی وایي چې 40% پاکستان کې نوجوان دی. دریم تعریف کوي چې د 18 نه د 40 کالو پورې دا نوجوان دی. نو بیا د دغه تعریف په اساس پاکستان کې 50% نوجوان دی، دا باقی بوډاګان او ماشومان دي. او که دا د تعریف شرح لږه نور بره کې د 40 نه بره کې، نو بیا 60 او 70% نوجوان دی. نو په پاکستان کې نوجوان سیوا دی او په هر ځای کې داسې ده. نو دوی وایي نوجوان راونیسئ او دی ګمراه کوي. اوس د نوجوان د ګمراه کولو دپاره به کم اسباب استعمالو؟ هغې ډېر اسباب ذکر کړي دي، خو هغه وخت نشته چې ذکر یې کړم. یو شی پکې میډیا ده، پرنټ میډیا، الکترانیک میډیا او خاص کر سوشل میډیا. ځکه په دې وخت کې د ټولې دنیا چې کومه میډیا ده 95% په هغې باندې د یهودو قبضه ده، دا 5% د نورو ده. 95% میډیا د یهودو په لاس کې ده. نو د میډیا په ذریعه باندې زما نوجوان دی بې حیا کوي. ځکه په دې میډیا کې څه شی دی؟ او بې حیا جنکۍ دي، لوسې لغړې جنکۍ دي، باجي دي، ګانې دي، ډول دی. نوجوان د دې نه متاثره کېږي. نو د قرآن والا نه جوړېږي، دی
فیسبوک والا د ډول او غړا والا جوړیږي ځکه د اثر دغه ځای نه اخلي به پدې کې د باقاعده تبلیغات دي او په هغه مغربي دنیا کې د نوجوان د گمراه کولو د لپاره باقاعده ورکشاپونه دي عقیده هم خرابه